مونږ چې د چا په مذهب باندې یو امام ابو حنیفه رحمه الله لس کم دیارلس لکو زما عزتمندو مسایل د قرآن او حدیث نه نیستي 15 لکو حدیث و حافظ زما عزتمندو هغه امام ابو حنیفه رحمه الله زما عزتمندو چې 3 ختمونه پر رمضان المبارک کې کول هغه امام ابو حنیفه رحمه الله چې 55 حجونه کړي هغه امام ابو حنیفه چې ټوله شپه به رب ته ولاړو او چې کله به سهار ټیم شو دا ږیره به یې داسې ونیوله بیبي یې وایي او داسې به یې موټي کې ونیوله ویل به چې الله ما سره څه نشته صرف دا سپین ډکي د علاج به ساتي هغه امام ابو حنیفه زموږ ستاسو امام دی خلک به بعضې اوقاتو کې موږ تاسو ته وایي یاره تاسو کلمه د محمد رسول الله ویلې ده خو د امام ابو حنیفه هم ویلې ده ګوره یاد ساتئ امام ابو حنیفه امام مالک په مقابله کې د امام احمد بن حنبل رحمه الله په مقابله کې امام ابو حنیفه رحمه الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې موږ نالو موږ او تاسو محمدیان یو د عیسایانو په مقابله کې موږ او تاسو محمدیان ځان ته ویو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نسبت موږ او تاسو کوو من حیث الامت کوو زما عزتمندو او زما عزت منګ او تاسو چې کوم دی ځان ته اهل سنت وایو زما عزتمندو په اهل سنت کې زمونږ او ستاسو نسبت دا زما عزتمندو د پیغمبر طرف ته دی والجماعت کې زمونږ او ستاسو نسبت اهل سنت والجماعت کې زمونږ او ستاسو نسبت زما عزتمندو صحابه کرامو ته دی او زما عزتمندو په احنافو کې زمونږ او ستاسو نسبت چې کوم دی د امام ابو حنیفه رحمه الله ته دی او بیا زما عزتمندو د امام ابو حنیفه رحمه الله د هغه اصول التشریع او د هغې صحیح پیروکار زما عزتمندو هغه علما دیوبند ته چې موږ او تاسو کوو دا علماء دیوبند دي وګورئ تاریخ گواه دی زما عزتمندو ستاسو په علاقو کې وګورئ څومره خلک به خدمت کوي لیکن زما عزتمندو د علماء دیوبند یو بچی زما عزتمندو په یو ځای کې کینی الله ته دنیا ته خیر خوري څومره خیر ته خورېږي تبلیغي جماعت ته وګوره څومره خیر ته خورېږي زما عزتمندو دا دیوبندي مدارس دي دا د دیوبند مدارس دي دا د هغه زما عزتمندو اکابرینو محنت دی کم محنت چې زما عزتمندو موږ او تاسو نن دلته کوو دا تاسو موږ چې دلته ناست یو دا د قاسم نانوتي رحمت الله علیه د هغه لګولې شوي میوې د باغ میوې دي زما عزتمندو او دا تاسو چې دا کومې چهرې نه د دې ماشومانو چې د دوی پرې سرونو باندې پټکي سجاو کړي دي دا پټکي د دوی پرې مخونو کې چې کوم روغن تاسو ته ښکاري کومه سرخي تاسو ته ښکاري دا د ابوهوا سرخي نه ده دا سرخي زما عزتمندو دا د موسم سرخي نه ده په رب کعبې قسم دا د محمد رسول الله د جهازت اطهر نه وتې وینه ده دې باغچې ته میلاو شوې ده دا د حضرت سمیه د بدن نه وتې وینه ده دې باغچې ته میلاو شوې ده دا زما عزتمندو د حضرت بلال زما عزتمندو قربانۍ دي دې باغچې ته میلاو شوې ای خلکو تاسو وګورئ زما عزتمندو تاسو ته یو ناشنا خبره کومه ټول عمر به تاسو اورېدلي لیکن ذهن به ورته نه تلي شاید زما عزتمندو زه وایم هغه څومره مبارک خلکو چې چا به زما عزتمندو د پیغمبر جوټه خوړلې وایي مبارک دي کو نه دي مبارک دي کو نه دي چې چا د پیغمبر علیه السلام د خولې جوټه خوړلې ده چا چې د پیغمبر علیه السلام زما عزتمندو د شونډو سره لګېدل شوي لوښي باندې شونډې خیري وایي مبارک خلک دي کو نه دي او د دې نه ورته ناشنا خبره وکړمه هغه به څومره مبارک خلک وي چې پیغمبر د هغوی جوټه په خپله خوري داسې به څوک چې پیغمبر علیه السلام به خپله د هغوی جوټه په خپله خوړلي شته دی زه راته ښیم ټولو ته پته ده چې شته دی خو سوچ هم ورته نه دی کړی امام بخاری روایت راغستی دی یو نه څو ځای راغستی دی ابو هریره رضی الله عنه فرمایي په لار کې ناستې ومه وږې ومه حضرت عمر فاروق ابوبکر صدیق رالی چې ابوبکر صدیق رالی ما ته د یو مسلې تپوس وکړو د یو آیات تپوس مې ته وکړو وي دا ماله ښه راتله خو ما ته تپوس وکړو جان بوجھ کر وږې ومه ما وی چې ځان سره به مې بوځي خوراک به راباندې وکړي ابو هریره رضی الله عنه وایي ابوبکر صدیق راته مسله بیان کړله خو راسه باندې خوراک ونه کړو ناست ومه عمر فاروق رالی عمر فاروق رضی الله عنه ته مې مسله مخې ته کېښودله هغه هم راته مسله بیان کړله خو ځان سره یې بونتلم خوراک یې راباندې ونه کړو نبی علیه السلام را روان دی حضور مبارک چې سی کړم حضور مبارک خندا وفرمایله راته وایي ابو هریره وږی وي ما ورته ویل چې جی وږی یم وي ځان سره یې کور ته بوتلمه چرته بوتلمه صحابه کرام به پیغمبر علیه السلام پسې ورتلل جی زما دعوت قبول کا نبی علیه السلام به د صفي طالبونی خپل کور ته به بوت وایي د طالب علم مقام څومره اوچت دی ابو هریره وایي
چې ځان سره بوتلم کور کې تپوس کوي وي څه شته وي جي او لږ پی راغلی دي ورته وي ښه ابو هریره لاړ شه د صوفي طالب علمان راوغواړه ابو هریره ته نو هوی دي ډکې مې ویلې چې اوس به ما ته وایي چې دا پیاله م پې ته وګرځوه او دا خو لږ دي دا خو ایله زما کېږي وي لاړم حکم مې ومنه را مې وستل بیا نبی علیه السلام راته وایي ابو هریره پیاله یې واله او پې وګرځوه یو طالب له پیاله یې ورکوم پیاله یې ورکومه هغوی ځان مړی پیاله یې بل ته ما ته واپس کوي زه بل له ورکومه هغې بیا ما ته واپس کوي زه بیا بل له ورکومه هغه ځان مړی بېرته ما ته واپس کوي ابو هریره وایي ټولو طالب علمانو له مې ورکړل د هغې نه پس مې حضور ته مخې ته ونیول حضور مبارک مسکراهټ وفرمایو راته وایي ابو هریره زه او ته پاتې شو ما ورته ویل چې جي وي نبی علیه السلام راته وایي چې ابو هریره اسکا وي ما وسکل وي راته وایي چې نور اسکا وي ما نورم وسکل وي راته وایي چې نور اسکا ما نورم وسکل وي راته وایي چې نور اسکا وي ما ورته ویل چې حضور بس نور نشم څکلی د هغې نه پس ابو هریره وایي هغه کم چې پیالی کې پاتې وو نبی علیه السلام واغېستل او ویې څکل حدیث د ټولو مخې ته راغلی خو چېرته دا نکته هم پکې ذهن ته نه راغلی چې د پیغمبر په وړاندې زما عزتمندو د طالب علم څومره مقام دی د طالب علم څومره لوی شان دی چې پیغمبر علیه السلام د طالب علم جوټه خوري د طالب علم جوټه خوري وایي د مقام خاوندان دي که نه دي دا طلبا زما عزتمندو د مقام خاوندان دي که نه زما او ستا د مسجد امام دا زما عزتمندو د مقام خاوند دی که نه دی د ده په سر د پیغمبر داستار پروت دی او حقیقت